السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما په لاهور کې د نواز شریف جلسې نه پس ډیر مزیدار خبرونه مخې راغلي دي. بل د پاکستان چې کم طاقتور حلقې دي هغه نواز شریف ته اورنون لیگ له خو واضحه پیغام لیږلی دی. د عوامو مینه څوک په پیسو باندې نشي اغشته، که هر لیډر وي خو د عوامو مینه هغه په پیسو باندې نشي اغشته. د نواز شریف جلسې حواله سره څه حقایق دي چې هغه تاسو مخې لکېدم تاسو ته په خپل پته ولګي چې آیا د جلسه کامیاب شوې ده که ناکامه شوې ده. او د ټولو اهم خبره ده چې په دې جلسه کې څومره خلکو شرکت کړي او څومره تعداد کې خلک دې جلسې له راغلي او بل نواز شریف او مریم نواز چې کوم دي هغه د دې جلسې نه د ناراضګۍ اظهار کړی دی. به هم په دې ویډیو کې شریکوم تاسو سره چې په څه وجه باندې نواز شریف د جلسې نه خوشحال نو، د خلکو نه خوشحال نو. نو دا ټول خبرونه مکمل حقیقت سره تاسو سره په دې ویډیو کې شریکيږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. د جلسې د تعداد نه نواز شریف او مریم نواز ولې خوشاله نه دي په دې باندې بعد کې خبره کو. خټونه پیله ابل ورځ چې کومه د نواز شریف مینار پاکستان کې سلور کال پس په پاکستان کې د جلسه کړې و. تاسو له معلومه را سلور کال پس نواز شریف پاکستان ته راغلی او دا سلور کال پس د نواز شریف په پاکستان کې جلسه و. د جلسې حواله سره دا خبره مشهور ده چې د جلسې ته خلک په پیسو باندې راوستل شوی وو. د کې صحاده پورې حقیقت هم شته دی. د نواز شریف جلسه هم صحاده پورې کامیاب شوی ده. خو په دې جلسه کې خلکو دا وینا کړې ده چې جنت ټیکټ په د نواز شریف د پارټۍ نه یعنی د نون لیگ نه اخلو او اوټ په عمران خان ته ورکو. دا باقاعده س انټرویوز راغلي چې کې الکانو مطلب چې کم دغه جلسې له الکان تلی وغي باقاعده هغه انټرویو کې دا خبرې کړي. ځکه تاسو له معلومه ده چې د نون لیگ او رهنما دا خبره کړي و چې د نواز شریف جلسې ته کم کسان راځي، د نواز شریف جلسه کې کم کسان شرکت کوي نو هغه به جنت ته ځي. نو په دې حواله سره چې جلسه کې کم الکانو شرکت کولو نه غي سنجي ټي وي دا سو یوټیوبرز تاسو سوشل ورکرانو لا انټرویو ورکړي چې کوي ویلي چې د جنت ټیکټ په د نون لیگ نه اخلو او مطلب اوټ مو د عمران خان دی. بل کم گاڑی کې چې په پیسو خلک جلسې د تلل نو هغه گاډو کې خلکو دا ناره هم وخلي چې پورا ټبر چور ہے او مریم کې پاپا چور ہے. باقاعده ویډیوز په سوشل میډیا باندې راغلي دي. بل کله چې نواز شریف تقریر شروع کړ نو ډیر خلک چې کوم هغه د جلساګان روان شو، جلساګای پرېخه. ډیرو خلکو پکې ویل چې موږ تخپل پیسې نه دی ملو شوی، چون کې ډیرو خلکو سره پکې دا وعده شوی و چې تاسو څنګه جلسې له اور سي جلساګا ته رسیدونه مخکې به تاسو له پورا پیسې 2000 روپۍ سم مزدوران طبقه راوستي چې مطلب په پیسو باندې خلک د جلسې د راوستي پر هډ چې کم دی 2000 روپۍ وي. نو ډېر خلکو له چې کوم خلکو له پیسې نه ملو نه غي جلسه په نیمه کې پرېخه چې موږ له پیسې نه دی ملو په دې وجه باندې موږ د جلسه پریدو. بل طرف ته نون لیگ سوشل میډیا ټیم چې کوم دی هغه د عمران خان د جلسې څخه تصویران شریک کړي دي چې دا غي باقاعده پته لګي چې د عمران خان د جلسې تصویران دي. دا خبر هم راځي چې بول نیوز هم د عمران خان د جلسې یو ویډیو شریک کړي و. تقریر د نواز شریف خلو او کراوډ چې کوم هولو هغه د عمران خان د جلسې څخه کراوډ چونکه آی کې د عمران خان د پی ټی آی جنډې هم ښکارا شوی دي چې دا غلطي دي پکې شوی او ویډیوز په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل دي. عمران خان ته شکست ورکول ناممکن دي. د پاکستان طاقتور حلقو نواز شریف ته دا پیغام لګل چې د دې جلسې نه پس د نون لیگ کامیابی ناممکن ده. دا خبره صحافي فیاض راجا کړی دی چې د پاکستان طاقتور حلقو باقاعده نواز شریف ته دا پیغام لګل دی چې د دې جلسې نه پس مشکل ده. لکه تاسو کله پس راغی مونږ وی چې د طالب ډیره غټه جلسه ډیر خلک پتا ده راځي خو جلسې نه پته لګي چې ستا کامیابی ناممکن ده. بل دې جلسه کې چې څومره تعداد کې خلکو شرکت کړي نو دغه تعداد نه نواز شریف او مریم نواز خوشاله نه دي. صحافي صابر شاکر ویلي چې لاهور سره نږدې څومره هم جو خارونه دي تقریبا د نون لیگ 40 ام ان ا او 70 ام پی ای په دغه خارونو کې جون کوي خو بیا هم په 2018 کې د دای اوټ 40 لاکو جی. بل د کې پی کې او ګلګت او بلوچستان نشه تقریبا 15000 کسان دغه جلسې د تلیو. باقی لاهور خارونو کې چې کوم د دای ام پی ای ام ان او 35000 کسان هغه راوستو. نو اوس ویل کېږي دا چې د لاهور خلکو دا جلسه ریجیکټ کړي ده. مطلب لاهور چې څومره هم د جو خارونو خلکو نو میکسیمم خلک دغه جلسې له نه دي تلیو. کوم خلک چې تلی دي نو کې څه په پیسو باندې تلی دي او څه غریب خلک وي راشه چې کوم ور سره جوختو راشه وي روټي به تخرجي ډیر خلک روټي د پاره هم تلوجي. بل د لاهور خلکو مطلب جلسه ریجر کړی ده. په دغه جلسه کې خلک په خپل مرضی نه دی راغلي. بل دغه جلسې حواله سره دا ریپورت هم جاری شوی چې په دغه جلسه کې 20% د نون لیگ خپل کارکونانو 40% چې کوم هغه په پیسو باندې خلک راوستل شوی او باقي 40% چې کوم دا نامعلوم افراد د کې څه مطلب څه سکیورټي هم پولیس هم باندې جلسه کې
او غیر چاپیره جلسه جلسې له یو قسم له سکیورټي ورکول نو سکیورټي مختلف فورسز هم په دغه جلسه کې شامل وي. نو دا سب ډیټس له جلسې حواله سره تاسو سره مې شریک کول. ډیره زیاته مننه جی. والسلام.